پاکستان تحریک انصاف د یوې خپلې غټې غلطۍ اعتراف کړی دی. د خپلې غټې غلطۍ معافي هم د عوام نه غوښتلې ده. د پی ټی آی رهنما اسد کیسر ویلي دي چې سابقه کم آرمی چیف او جنرال باجوا هغه ته ایکسټنشن ورکول، هغه ته توسیع ورکول مونږ ډېره غټه غلطي کړې وه او په هغه غلطۍ باندې مونږ پښیمان او مخکې هم یو، اوس پې هم یو، او د هغه غلطۍ په وجه مونږ ټول قوم نه معافي غواړو. په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل موجوده چې کوم آرمی چیف دی جنرال عاصم منیر به هم په نومبر کې ریټایر کیږي، نو ډېر خلک دا هم وایي چې هغه ته به ایکسټنشن ملاوي که نه یا هغه له د ایکسټنشن ضرورت شته که نه. په دې باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو او کله به کرنټ چې کوم آرمی چیف دی جنرال عاصم منیر صاحب فیلډ مارشل دی به کله ریټایر کیږي، په دې هم تفصیلا خبره کوو. د اسد کیسر په بیان فیصل واړه چې کوم دی هغه په هم خپل رد عمل جاری کړی دی. فیصل واړه د اسد کیسر په بیان څه ویلي نو په دې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو خپل مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. دا ټول تفصیلات طرف ته راځو. جی ډومبې د اسد کیسر حواله سره خبره کوو. جی اسد کیسر ویلي دي چې سابقه کم آرمی چیف هغه ته پی ټی آی ایکسټنشن ورکړو. نو اسد کیسر وایي چې هغه مونږ ډېره غټه غلطي کړې وه، هغه زموږ ټولو نه بګیسټ مسټیک چې زموږ د پی ټی آی د حکومت کوم هغه آرمی چیف ته ایکسټنشن ورکولو. اصل کې اسد کیسر نه دا سوال وشو چې آیا فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر توسیع مطلب پکار ده کنه غل ایکسټنشن ورکول پکار دي کنه ځکه دا هم وخت پوره کېدو ولده. نو ټکی اثر ورته وی چې په داسې قسم فیصله چې کوم دا مونږ الریډي مونږ په دې فیصله باندې ستومانه یو، مونږ هم آرمی چیف ته ایکسټنشن ورکړو چې په هغه مونږ تر اوسه ستومانه یو، هغه مونږ منو چې مونږ یو غلطه فیصله کړې و. او جنرال عاصم منیر ته چې کوم ایکسټنشن ملاویږي نو مونږ دغه حمایت وینه کو، مونږ دغه په فیور کې نوزو. محمود خان اچکزی هم ویلي چې مونږ د هر قسم ایکسټنشن خلاف یو، کاغه د هر ادارې ایکسټنشن دی، که د سیویلین ادارې ایکسټنشن دی او که د آرمی ادارې د ملټری ادارې ایکسټنشن دی، خو موږ د هغې حمایت نه کوو، موږ د هغې خلاف یو. جی دا محمود خان اچکزی هم د حوالې سره بیان جاری کړی دی. خر اسد کیسر په دې بیان باندې فیصل واړه هم خپل رد عمل ظاهر کړی. فیصل واړه اصل کې د نون لیگ سړی دی. فیصل واړه ویلی دی چې کسی کے باپ میں دم ہے تو تسلسل روک کر دکھائے، پاکستان کی کامیابی کا سفر جاری رہے گا. نو د دې خبرې مطلب دا چې عاصم منیر نه ریټایر کیږي، مطلب هغه د توسیع ضرورت نشته دی، هغه د بغیر د توسیع نه په خپل عہده باندې قائم و دائم وي. اسد کیسر باندې په دې خبره تنقید هم ډیر زیات کیږي. جی آرمی چیف حواله سره ډیر خلک په دې تشویش کې دي چې آیا آرمی چیف جنرال عاصم منیر ته به ایکسټنشن ملاویږي کنه، حکومت پورته ایکسټنشن ورکوي کنه، او آیا غله د ایکسټنشن ضرورت شتم کنه. نو په دې باندې خبره کوو. اوس جی آرمی چیف د ریټایرمنټ وخت چې کوم دی هغه 25 نومبر 2025 ته چې اوس د نومبر میاشت کې به هغه ریټایر کیږي. خو 26وی آئینی ترمیم کم چې حکومت کړو نو هغه کې د آرمی چیف ملازمت کې 15 کاله توسیع کړي و چې آرمی چیف چې کم ملازمت نو هغه 15 کاله آرمی چیف د ملک پاتې کیږي، یا 2 کال او 3 کال خدای وینه 15 کال وي. مطلب 26وی آئین کې د آرمی د چیف ملازمت کې توسیع کړي و. خو دا قانون چې کله ګوره په ملک کې چې کلم قانون پاس شي نو هغه راتلونکي وخت نه هغه قانون امپلیمنٹ کیږي، په زړو باندې نه امپلیمنٹ کیږي. نو اوس بګورو چې آیا دا قانون په آرمی چیف جنرال عاصم منیر باندې امپلیمنٹ کیږي کنه، او که د 26وی آئینی ترمیم په آرمی چیف اپلای شو نو بیا به آرمی چیف 2027 کې چې کوم دی هغه ریټایر کیږي. که چېرې دغه آئین به ور اپلای شنو بیا آرمی چیف 2025 کې نه بلکې 2027 کې به ریټایر کیږي. او که چېرې 26وی آئینی ترمیم په آرمی چیف نه اپلای کیږي نو بیا به آرمی چیف جنرال عاصم منیر ته د ایکسټنشن ضرورت راځي. جی نو تاسو څه وایي چې ایکسټنشن ورکول پکار دي کنه، او آیا مسلم لیگ نون به آرمی چیف ته د ایکسټنشن نه انکار وکړي کنه؟ کمنټ لازمي وکړئ.